اول خو زه د میډیا والا شکریہ ادا کوم چې په هر مشکل وخت کې دوی د میش سره شانه بشانه ویلوړ دي او د میش مطالبات ته جایز مطالبات ته په صفایا ول باندې کوریج ورکړه ده. اساتذه معماران قوم دي او د یوې پیغمبري پیشې سره منسلک دي. لکه څرنګه چې اساتذه خپل فرایض خپل تدریسي فرایض په جذبه او په لګن سره په یوه جذبه سره ادا کوي، داسې هر کاغه پولیو مهم ده، که هغه مردمشماري ده، که هغه الیکشن ډیوټي ده، که هغه قومي تقریبات دي، په دا شاه چې کومه دوی استوس ډېر اهم کردار ادا کړی ده او ځون یې په خطره شه اچولی ده. په دا نامساعد حالات شه ځون په خطره شه اچولی ده، خو خپله ډیپټي چې کومه دو په ډېره ایمانداري سره ډېره په جذبه سره سر ته رسولی ده. خو بدقسمتي سره په دا حال یې الیکشن شه چې کیم کلواړ د استوس سره وشو، کیمه بېعزتي د استوس سره وشوه، خاص کر د خواتین اساتذه سره چې کیمه بېعزتي وشوه، هغه څه داسې پټه خبره نه ده. سکیورټي روکړله شوه، د فوج په صورت شه د پولیس په صورت شه میش ته سکیورټي فراهم شوه، روکړله شوه. خو بدقسمتي سره هغه چې کومه ده په پولیس سټیشن شه میش ته مدعیون جوړ شول. لکه څومره چې د مو د یوه کانډیډیټ ته طرف نه بېعزتي شوې ده، داسې د مو چې کومه ده د سکیورټي خال کې نه چې کومه ده دې طرف نه د مو بېعزتي شوې ده. میش دا مطالبه کی چې دا چا چې د میش بېعزتي کړې ده هغه جواد خلق ته هغه دا د قانون مخکې ودرول شي او دې ته د قانون مطابق سزا ورکړله شي. و که چېرته دې ملوث خلق ته سزا ورنکړله شوه، قانون مخکې ونه درول شول، بیا میږ ضلع انتظامیې ته دا خبرداری ورکوي چې د 22 فروری پورې دوی د میاشتې کومه دو چې کومه جایز خبره ده په دا باندې د عمل درآمد وکړو. و که چېرته نه وکړو بیا به میش د سکولې تالابندي اکی او په هر سطح باندې احتجاج یا چې کومه دو بلند کوي احتجاج واکي.